بسم الله الرحمن الرحیم. بس به څومره چې نارینه زنانه دي د هغوی د ټولو دا خواهش دی چې زما د مخ اننګي دې ډک وي، زما په مخ دې تیر سري نه وي، زما په مخ دې تور داغونه نه وي، او زما مخ دې یو پر وقاره او ښایسته مخ وي. خو د هغه دپاره موږ او تاسو کریم استعمالو، پوډر استعمالو، او دغسې ایلوپیتک او هوموپیتک دوايانې استعمالو. خو باید صاحب دا د دوايانو شی نه دی. الله رب العزت په خپل قرآن کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو مبارکو طریقو کې د انسان د ښایست، د انسان د باوقاره جوړېدو، د انسان د صحتمند جوړېدو دپاره څه ترکیبونه ښودلي دي. چونکې زمونږ او ستاسو سر چې دی دا د وجود په بهرنۍ حصه کې دی، د انسان د ټولو نه زیات مضبوط اعضا او ښایسته اعضا دا په سر کې دي. چونکې سر زمونږ او ستاسو بره دی، د دې د وجې نه زمونږ او ستاسو مخ ته او سر ته اینه کمه سپلای کېږي. د ینې مثال داسې دی لکه سړی چې فصل ته اوبه اړوي، نو کم فصل ته چې اوبه کمې میلاویږي هغه فصل کمزوری وي، کم فصل ته چې اوبه زیاتې میلاویږي هغه فصل زبردست او ښایسته وي. نو زمونږ او ستاسو مخ ته اینه په څه کې میلاویږي، څنګه به ورته ډېره میلاویږي؟ چونکې دا خو بهرنۍ حصه ده. کله چې اینه زمونږ او ستاسو څخه کمیږي دې ته بیا ډېره اینه نه راځي. د هغه لپاره الله رب العزت رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې ښودلې دي. الله رب العزت وایي چې ما ته انسان د ټولو نه زیات خوښه په کم حالت کې دی؟ د سجدې په حالت کې. صرف کله چې موږ او تاسو په حالت د سجده کې یو، نو زمونږ او ستاسو زړه ته ډېره زیاته اسانه وي چې زمونږ او ستاسو دماغو ته، زمونږ او ستاسو مخ ته د ینې سپلای زیاته کړي. چې کله زمونږ او ستاسو دې ځایونو ته د ینې سپلای زیاته شي، نو د ینې مثال خو د اوبو دی. کم فصل ته چې اوبه ډېرې میلاویږي هغه ښایسته مي او تازه مي او مضبوطه مي. نو چې کله زمونږ او ستاسو دماغو ته او مخ ته ینه ډېره میلاو شوه، زمونږ او ستاسو مخ به ښایسته وي، زمونږ او ستاسو دماغ به پریشم وي، زمونږ او ستاسو د مخ اعضا به او د سر اعضا به مضبوطه وي. نو به راځئ چې موږ او تاسو نن د الله سره واده وکړو چې به 5 وخته مونږ او تاسو په پابندۍ سره کوو. په کوم ځای کې چې رکوع او سجده راځي موږ او تاسو یې ډېر زیاته په خلوص سره وکړو. بیا د دې نه علاوه موږ او تاسو الله رب العزت ته اوږدې اوږدې سجدې ولګوو. انشاءالله که موږ او تاسو دا عمل یو 2 میاشتې وکړو، انشاءالله موږ او تاسو به محسوسه کړو. اکثر چې موږ او تاسو کوم ملګري ورونه چې د تبلیغ نه راشي هغه ډېر زیات ښایسته معلومیږي، په مخ کې سیر وي. د دې مین وجه دا ده چې هغوی سجدې ډېرې ولګوي. کله چې سړی سجده ډېره کړي، سجدې ډېرې ولګوي، د هغه مخ ته او دماغو ته اینه زیاته شي، هغه ښایسته کېږي. نو هغه یو مشهوره قصه ده، وایي ام خرما او ام ثواب. په سجده باندې الله هم خوشحالېږي، ستا پې صحت هم جوړېږي. راځئ نن را سره واده وکئ چې زه به 5 وخته مونځ په پابندۍ سره کوم، الله ته به ډېره زیاته په عاجزۍ باندې سجده کوم، اوږده اوږده سجده به کوم. د هر قسمه کریم او پوډرو نه به م خلاص یاستئ، د ټینشن او د ډپریشن د دوایانو نه به م خلاص یاستئ. بی موږ ته به دعاګانې هم کوئ او خپله زندګي به م حشاش بشاشه تېروئ. په لوی الله م سپارم.